أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. درنو محترم اوریدونکو، دا د یو ځل بیا زه استاد حکیمی د مدرسې او مبارزې د خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر سوی یم. الله عز وجل جو وکړي چې تیره اونۍ مو په خیر او عافیت سره تیره کړې وي. د مدرسې او مبارزې د خپرونې د نن ورځې موضوع مو ده بدني روزنه او جهادي اعداد. د مدرسې په علمي او روزنیز نصاب کې باید بل مهم او ضروري مضمون بدني روزنه او جهادي اعداد وي، چې متاسفانه اوس دغه دواړه نه یوازې دا چې نسته، بلکې دغه دواړه کار داسې ګڼل کیږي لکه په دیني مدرسې او د اسلام لپاره د هغې په نقش پورې چې هیڅ اړه ونه لري. ولې باید په مدرسه کې د فکري او عسکري اعداد فکر او عمل وپالل سي؟ موږ چې غواړو مدرسه د نظام، نصاب، روحیه او فکر په لحاظ د اسلام لپاره د معاصرې مبارزې د مرکز په حیث عیار کړو، نو باید ومنو چې دغه مبارزه باید په فکري او عسکري دواړو ډګرونو کې ترسره سي، ځکه چې د مسلمانانو په خلاف د کفارو یرغلونه او جګړې هم د همدغو دواړه ډوله جګړو د ټولو وسایلو په ماهرانه استعمال په همدې دواړو ډګرونو کې په سنجول سوي او منظم ډول روان دي. د اوسنۍ زمانې کفارو له خپلې ټولې پوځي، صنعتي، معلوماتي او تبلیغاتي ټکنالوژي د مسلمانانو د کمزوري کولو، تسخیرولو او د هغوی د هیوادونو د لاندې کولو او شتمنیو د لوټولو لپاره کار اخیستی او په دې کار کې لا نور هم پر مخ روان دي. که موږ په رښتینې معنا غواړو چې د مدرسې منصوبین مو د اسلام لپاره د معاصرې او متوازنې مبارزې وړتیاوې په ځان کې پیدا کړي، نو باید مدارس مو د علمي او فکري روزنې ترڅنګ خپلو شاګردانو ته په جدي ډول بدني او پوځي روزنه هم ورکړي، او دا کار باید ځکه وکړي چې مسلمانان او په خاص ډول د هغوی قیادي جهتونه شرعا له دین، امت او خاورې څخه په دفاع مکلف دي، او د همدې ستر مسؤلیت د ښه ادا کولو لپاره الله تعالی جل جلاله هغوی په اعداد او د هر ډول قوت په حاصلولو مکلف کړي دي. په افغانستان کې د مدرسې د طالب د فکري او جهادي روزنې لپاره له دې امله هم شدید ضرورت دی چې له تیرو 2 پیړیو راهیسې د ټولو بهرنیو یرغلونو په مقابل کې د دیني فکر خلک درېدلي دي. پر افغانستان د انګریزانو د ټولو یرغلونو په مقابل کې دیني علما او د هغوی شاګردان او موریدان د جګړې په اول صف کې جنګېدلي دي. د روسانو د یرغل او اشغال په مقابل کې ستر جهاد د دیني علماو او یا د دینی فکر د لرونکو په قیادت کې ترسره سو. پر افغانستان د امریکا او ټول غرب د یرغل او اشغال په مقابل کې پوره 20 کاله په داسې حال کې یوازې د مدرسې اهل ودرېدل چې نور ټولو سیاسي او نظامی جهتونو د اشغالګرو خوا نیولې وه. په مدرسه کې له دې عمله هم باید د جهادي اعداد فکر وپالل سي چې د مدرسې د اهل له لوري په ټول اسلامي نړۍ کې د یوازیني اسلامي نظام د رامنځته کولو له امله د نړۍ ټول کفري نظامونه او په اسلامي نړۍ کې اسلام ته منسوب د هغوی ملګري همدا اوس هم د مدرسې د اهل د مخالفت او جګړې په صف کې ولاړ دي او نه پرېږدي چې دغه نوی رامنځته سوی اسلامي نظام دې تقویه سي او دوام دې پیدا کړي. د ذکر سوو ټولو او نورو دلایلو له امله باید په مدرسه کې جهادي فکر، جهادي روحیه او جهادي عمل په جدي ډول وپالل سي او په مؤثر ډول انکشاف ورکړل سي. د علم، اعداد او جهاد د خپلمنځي عملي تړاو د تحقق لپاره تر فتح وروسته یو ځل بیا د جهادي مدرسو په نامه تشکیلات او علمي ارګانونه رامنځته سول او په زرګونو طالبان پکښې جذب سول چې دا یو پر ځای کار او د جهادي فکر او عمل د پاللو او د هغه د تسلسل د دوام لپاره د اسلامي نړۍ په سطح یو بې مثاله ستراتیژیک اقدام دی، خو په دې شرط چې دغه جهادي مدرسې په رښتیا د واقعي جهادي عسکري مدرسو په شکل کې عیار سي. د دې لپاره چې د جهادي مدرسو په نامه د دغو بې مثاله تعلیمي ادارو د لا نور مؤثریت او تقویه په هدف می
خپله مشوره د داسې یو چا په حیث چې د ژوند ډیره برخه یې په جهاد، تعلیم، دعوت او فکری فعالیت په ډګرونو کې تیره کړې ده د اسلامي نظام مسؤلینو ته وړاندې کړې وي. په دې ډول جهادي مدرسو ته له یوه متفاوت لیدلوري کتنه کوم. هیله ده چې د هغوی د توجه وړ به وګرځي. درنو محترمو اوریدونکو، تاسو د کندهار شریعت غږ راډیو څخه د مدرسې او مبارزې خپرونې ته غوږ یاست. جهادي مدرسو ته له یوې متفاوت لیدلوري کتنه. د افغانستان د معارف د رسمي احصایې له مخې اوس په هیواد کې د دیني مدارسو شمیر 9,000 مدرسو ته رسیږي چې د هغو له جملې څخه 28 ته چې په 28 ولایتونو کې دي جهادي مدرسې ویل کیږي. د جهادي مدرسو نوم ته چې سړی ګوري نو سمدستي ذهن ته دا خبره ورځي چې دغه مدرسې به داسې مدرسې وي چې د جهاد د قیادي، علمي او فکری امورو د سمبالولو لپاره به د یو داسې ځانګړي تعلیمي نصاب او نظام له مخې چې پوځي او دینی علوم او ډیسپلین پکښې په متناسب ډول راوړل سوی وي جهادي قیادتونه روزي. هلته به عسکري ډول ژوند او پوځي التزامات وي. طالبان او استادان به منظم او شایسته عسکري لباس په تن لري. د شرعي او پوځي علم د حاصلولو ترڅنګ به منظم او دوامدار پوځي تمرینات هم اجرا کوي او هر مدرسه به د یو اسلامي پوځي پوهنتون حیثیت لري. خو په تعصب سره باید عرض کړو چې په یادو جهادي مدرسو کې نه پوځي او جهادي فکر او علوم تدریسیږي او نه هلته دغه ډول پوځي وضعیت وجود لري، بلکې د نورو رسمي او نارسمي مدارسو په ډول عادي مدرسې دي او هغه څه پکښې د ناپوځي علماو له لوري تدریسیږي چې په نورو عامو مدارسو کې تدریسیږي. له نورو مدارسو سره یې فرق یوازې په دې کې دی چې له نامه سره د جهادي نوم لیکل کیږي. موږ د یو ولس او نظام په حیث د دینی علماو د فقر سره مخ نه یو چې حتما دی په جهادي مدرسو کې هم هغه نصاب تدریسي چې فارغان اکثره د امامت، تدریس، افتاء او تعلیم په چارو بوخت وي. د دغو کارونو لپاره نورې 9,000 مدرسې هم شته چې ډېر علما پکښې روزل کیږي. د دې لپاره چې جهادي مدرسې مو په رښتینې معنا جهادي مدرسې سي نو د هغوی لپاره باید په دې ډول کارونه ترسره سي. لومړی، جهادي مدرسو او د هغو طالبانو او فارغانو ته دي د یو مهم ستراتیژیک ځواک په سترګه وکتل سي او د همداسې یو مهم هدف لپاره باید په مسلکي ډول وروزل سي، ځکه چې تیرو 22 کلونو وښودل چې همدوی د سختې ورځې خلک دي او همدوی له اسلامي نظام سره تر بل هر چا ښه وفاداره او تعهد لري. د دې لپاره چې د جهادي مدارسو طالبان د عسکري علماو، عسکري قاضیانو، عسکري قانون پوهانو، عسکري مؤلفینو او مفکرینو، عسکري مدیرانو او عسکري ستراتیجستانو په حیث وروزل سي، مناسبه ده چې جهادي مدارس په دفاع وزارت پورې وتړل سي او هغوی ته داسې نصاب جوړ سي چې د شرعي علومو ترڅنګ په مطلوبه اندازه فکری، حربي، عسکري، امنیتي او استخباراتي علوم پکښې شامل سي. دوهم، د فکری، حربي، عسکري، امنیتي او استخباراتي علومو د تدریس لپاره دي داسې مسلکي استادان توظیف سي چې د مسلکیت ترڅنګ جهاد او اسلامي نظام ته رښتینی تعهد او وفاداري ولري. دریم، استادانو او طالبانو لپاره داسې مناسب عسکري لباس یعنی یونیفرم وټاکل سي چې هم پکښې د هغوی عسکري هویت ښکاره سي او هم پکښې د علماو وقار او عزت وساتل سي. څلورم، هر ورځ باید د درسونو تر پیل مخکې د ټاکلي وخت لپاره د بدني او عسکري روزنې تمرینات ترسره کړي ترڅو د علمي او فکری قوت ترڅنګ جسمانی قوت او عسکري تکتیکونه هم حاصل کړي. پنځم، د همدغه جهادي مدرسو فارغان باید د پوځ، لیسو، استخباراتو او نورو امنیتي قواو په صفونو کې په تعلیمي، دینی، فرهنګي، عدلي او حربي بستونو او وظایفو کې استخدام او جذب سي ترڅو مو پوځ او نور امنیتي قواوي په رښتینې معنا اسلامي روحیه واخلي. که زموږ نظام له جهادي مدرسو څخه په رښتینې معنا جهادي مدرسې جوړې کړي
او هر کال له هرې مدرسې څخه 1000 تنه فارغان سي، نو په یوه کال کې به تقریبا 10000 تنه پوځي علما فارغیږي، چې د څو کلونو په تېرېدو به یې شمېر سلګونه زره پوځي عالمانو ته ورسیږي. د جهادي مدرسو فارغان چې پوځي او شرعي دواړه ډوله علوم یې لوستلي وي، له دوی به د اسلامي نظام یو داسې ستراتیژیک ځواک جوړ سي چې په ټوله اسلامي نړۍ کې به یې ساری نه وي، او د پوځ به داسې سوق او اداره کوي چې څنګه یې د اسلام دین او اسلامي نظام تقاضا لري. په ټولو دینی مدارسو او په خاص ډول په جهادي مدارسو کې جهادي روزنه او د عسکري علومو تدریسول کوم داسې کار نه دی چې له شرعي علم او د علماو له حیثیت او وقار سره دی منافات یا فرق ولري، بلکې موږ باید همداسې وکړو، ځکه چې که علما په رښتینې معنا او واقعي شکل د افغانستان او اوسنی اسلامي نظام په داسې حال کې اداره کول او پر مخ بیول غواړي چې تقریبا د ټولې نړۍ خلک د نظام له سیاسي او فکری ماهیت او استمرار سره مخالف دي، نو باید د دې نظام مسؤلین په خپلو منصوبینو کې هر ډول علمي، فکری او عملی وړتیاوې ایجاد کړي. درنو محترم اوریدونکو، تاسو د کندهار شریعت غږ رادیو څخه د مدرسې او مبارزې خپرونې ته غوږ یاست. د پیغمبر علیه السلام د مدرسې شاګردان هم ټول نظامیانو. د پیغمبر علیه السلام اصحابان چې د هغه مبارک د فکری، سیاسی او جهادي مدرسې شاګردانو، هغوی ټول هم د هماغه مبارک علمي شاګردانو او هم د اسلامي نظام لشکر. هغوی په یوه وخت کې دواړه ډوله روزنه لیدلې وه. د پیغمبر علیه السلام اصحابانو او د هغوی تابعینو رضی الله عنهم د اسلام د خپرولو په لار کې جهاد او اعداد ته دومره لویه توجه کړې وه چې د مادي وسایلو او د حمل او نقل د قوي او لویو زراعیو له نشتون سره سره بیا هم د اسلام پیغام له جزیرة العرب څخه د اروپا تر غربه او د هند څخه تر چین پورې، د روسیې څخه تر قوقازه، تر نړۍ هیوادونو پورې ورساوه. د پیغمبر علیه السلام ملګري او د هغوی تابعین د خپل زمانې بهترین توره وهونکي، غره ختونکي، صحرا پیمایان، عصب سواره، نشه ویشتونکي، لامبو وهونکي او د نورو رزمي استعدادونو لرونکي داسې پوځي ماهرین وو چې د پارس او روم لښکر یې ماتې کړې. هغوی په اعداد او تمرین کې داسې رالوی سوي وو چې عسکریت او د رزمي وړتیاو درلودلې د ژوند بڼه ګرځېدلې وه. صحابه کرامو رضی الله عنهم به له جهاد او اعداد څخه کښېناستل هلاکت ګاڼه، ځکه چې الله تعالی جل جلاله په قرآن کریم کې دې کښېناستلو ته تهلکه ویلې وه او هغوی یې ورڅخه منع کړي وو، لکه چې الله تعالی جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي ژباړه د انفاق، جهاد، اعداد او رباط په پرېښودلو او د دنیا په کارونو له پوره مصروفېدلو له امله ځان په هلاکت کې مه غورځوئ. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه هم صحابه او تابعینو رضی الله عنهم ته د دې آیات په اړه دغه تفسیر وړاندې کړی دی. د اسلامی تاریخ په اوله پیړۍ کې مسلمانان په ملکی او نظامی لحاظ نو سره ویشل شوي، بلکې ټولې د جهاد او دفاع لپاره نظامیان او د دعوت او نورو چارو لپاره ملکیانو. هغوی ټولو فکری، رواني او قتالي اعداد درلود او د هر وخت لپاره به جهاد ته تیارو. دا چې د اسلام دین د الله تعالی جل جلاله وروستی حق دین دی او مسلمانان د نړۍ خلکو ته پر رسولو او د هغه د رسولو په لاره د پرتو خنډونو پر لرې کولو مکلف دي، نو ځکه خو باید دا امت د تل لپاره یو قوي، مستعد، متحرک او مسلح عسکري امت وي او د دین د رسولو او له هغه څخه د هر اړخیزې دفاع په لار کې باید د هر ډول مادي او معنوي وړتیاو درلودونکی او د هغه لپاره د قرباني ورکولو ته تیار وي. کله یوې خوا مسلمانان انسانانو ته د الله تعالی جل جلاله د دین پر رسولو مکلف دي او د دې کار لپاره له تیرو څه باندې 1400 کلونو راهیسې په مسلسل مبارزې کې را روان او له ډیرو لوړو او جوړو راتیر سوي او د عروج او تنزل پړاو وهلی دي، نو له بل لوري د شیطان پلویان او د الله تعالی جل جلاله سره په دشمنی اخته خلکو هم د تل لپاره د اسلام د خپرېدو د مخنیوي او د مسلمانانو د له منځه وړلو او یا کمزوري کولو لپاره خپل هر ډول هڅې او کړنې په کار اچولې دي او په هر زمانه کې خپل ټول مادي او معنوي
وړتیاوې او وسایل په کار اچولي دي. د حق په مقابل کې د قوي جبهې د جوړولو په مقصد یو بل ته سره په خپلو کې لاسونه ورکړي دي او د مسلمانانو په خلاف لوی او اوږدې جګړې کړي دي چې د فارسیانو، رومیانو، د اروپا صلیبي او استعماري جګړې، د کمونیزم د خپراوي لپاره د شوروي اتحاد او چین جګړې او بالاخره د دیموکراسي د کفري نظریې او نظام د خپرولو لپاره د امریکا او ټول غرب اوسنۍ روانې جګړې واضح مثالونه دي. درنو محترمو اوریدونکو، تاسو د کندهار شریعت غږ راډیو څخه د مدرسې او مبارزې خپرونې ته غوږ یاست. په اسلامي مبارزه کې اعداد او جهاد تر ټولو غوره عبادت دی. په اسلام کې چې د جهاد عبادت ته ذورة الصنام الاسلام ویل سوی او د لوړې مرتبې عبادت ګڼل سوی، دا د دې عمله چې په جهاد باندې د اسلام ساتنه کیږي. د جهاد په وسیله هغه خنډونه لرې کیږي چې د الله تعالی جل جلاله بندگانو ته د حق د دعوت د ورسېدلو مخنیوي کوي. د جهاد په وسیله د ظالمانو او مفسدینو د ظلم او فساد مخه نیول کیږي او د همدې جهاد په وسیله د اسلامي امت معنوي ارزښتونه او ځمکني سرحدونه خوندي کیږي. خو جهاد په هغه وخت کې خپل پوره افادیت ښیي چې په شرعي ډول ترسره سي او په پوځي، فکري، رواني او شرعي لحاظ د هغه لپاره پوره تیاری ونیول سي. کله یوې خوا الله تعالی جل جلاله مسلمانانو ته د کفر او فتنې په مقابل کې د جهاد د کولو امر کړي او په دې ډول فرمایي: ژباړه، تر هغه وخت د کافرانو پر خلاف وجنګیږي چې فتنه یعنی شرک له منځه ولاړ سي او یوازې د الله تعالی دین حاکم سي. خو له بل لوري مسلمانانو ته د جهاد لپاره د تیاری د نیولو او د اعداد د فریضې د ادا کولو امر هم کړي او په دې ډول فرمایي: ژباړه، څومره چې کولای سي د کافرانو د مقابلې لپاره قوت او زنکړي آسونه تیار کړي چې د الله دشمنان، خپل دشمنان او نور هغه دشمنان پرې وویروي چې تاسو یې نه پیژني، الله یې پیژني. د جهاد لپاره اعداد نه کول په قرآن کریم کې د منافقانو له صفاتو څخه ګڼل سوي دي. الله تعالی جل جلاله د جهاد لپاره د منافقینو د اعداد د نه کولو په اړه فرمایي: ژباړه، که هغوی منافقانو جهاد ته د وتلو اراده درلودای نو تیاری به یې ورته نیولې وای، خو د هغوی راپورته کېدل د الله خوښ نه و، نو ځکه یې سست کړل او ورته وویل سول چې له کښېناستونکو سره کښېنئ. پیغمبر علیه السلام په خپلو احادیثو کې مسلمانان د جهادي اعداد بیلابیلو ډولونو ته تشویق کړي دي او هغوی یې اسب سواري، نشه ویشتونکي، لامبوزده کوونکي او د پوځي وسایلو جوړولو ته هڅولي دي. نن چې په نړۍ کې کافران د جنگ، سیاست، تعلیم او اقتصاد په ډګرونو کې برلاسي سوي او هر خوا یې په اسلامي نړۍ کې پر مسلمانانو او نور ولسونو او مجاهدینو حملې دي، سبب دا نه دی چې هغوی پر حق دي او یا دا چې د الله توفیق او نصرت ور په برخه دي، بلکې اصلي سبب دا دی چې هغوی د جګړې لپاره پوره اعداد او منظم پلانونه لري او د جګړیزو مهارتونو او پوځي صنعت په ډګرونو کې پوره کار کړی دی او لوی ځمکني، هوایی او سمندري پوځونه او پوځي وسایل جوړ کړي دي او هم هغوی په رواني او فکري لحاظ خپلو پوځیانو ته پوره روزنه ورکوي. کفار نه یوازې دا چې د بدني او فکري اعداد او د پوځي وسایلو او وسلو په جوړولو کې د خپلې برلاسۍ لپاره مسلسلي او په خپلو منځو کې سره همغږي هلې ځلې کوي، بلکې په ټوله توان او د هر ډول توطیو او فشارونو په استعمال د دې لپاره هم په سیمهیز او هم په نړیواله سطحه کوشش کوي چې مسلمانان له عسکري وړتیاو او د پوځي صنعت له درلودلو محروم کړي، ترڅو یا د خپلې کمزوري له امله له منځه ولاړ سي او یا هم د کفارو قوت او د هغوی شرطونو ته غاړه کښیږدي او تسلیم سي. د اسلام دشمنان او له مسلمانانو سره په جګړه کې اخته اوسني کفري دولتونه او د هغوی فکري او اقتصادي ملګري او پر اسلامي نړۍ د هغوی له لوري تپل سوي حکومتونه او سیاسي احزاب ټول له یوې مخې د خپلې زوروري میډیا، تعلیمي نصابونو، فرهنګ او ادبیاتو، ټولنیزو رسنیو او نورو اجتماعي او فکري سازمانونو له لارې کوشش کوي چې د اسلامي امت ځوانان او راتلونکي نسلونه له جهادي اعداد او د وسلې له استعمال څخه متنفر کړي
او د هنر د عدم تشدد د مبارزې نړیوالتوب او نورو را صادر سوو فکري ګمراهیو له لارې د ذلت او بېغیرتۍ په ژوند او د کفارو د اهدافو لپاره په کار کولو قانع او مصروف وساتي. د دې لپاره چې د اسلام سره په جګړه کې اخته اوسنۍ استعماري دولتونه او په اسلامي نړۍ کې د هغو ملګري د اسلامي نړۍ ځوانان د جهاد او دفاع له میدانونو لرې وساتي او په بېهوده مصروفیتونو یې مصروف کړي، نو په منظم شکل هغوی د جنون تر حده په بېلابېلو سپورټونو لکه کرکټ، فوټبال، د میراتون په منډو، د باډۍ د ښکلا په کلوپونو، د موسیقۍ، ګډاو، د ښځو او نرو په اختلاط، په رومانټیکي شاعرۍ، عشق او عاشقۍ، غربي ډوله فیشنونو او نورو بېهوده مصروفیتونو اخته کړي دي. او غربي دولتونه او مؤسسې د هغوی لپاره د ځوانانو کلپونه، د لوبو میدانونه، تیاترونه، خارجي سفرونه، تش په نامه د ځوانانو پارلمانونه او کانفرانسونه، ادبي بهیرونه، د خوشګذرانۍ بانډارونه او د ماډلینګ نندارتونونه، په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ د ساعتیري ګډ پروګرامونه جوړوي او په میلیونونو ډالر ورباندې په دې مقصد مصرفوي چې د امت ځوانان علم، دعوت، جهاد، صنعت، زراعت، مسؤلیت پیژندنې او له دین او وطن څخه د دفاع له کاره راوګرځوي او د رښتینې اتلولۍ له ګټو څخه د کرکټ، ګډاو، سندرو او فلمونو په اتلولۍ باندې خطا باسي او تیر باسي. د دې لپاره چې د پردیو لخوا تپل سوي حکومتونو له یوې خوا نور ځوانان هم د جهاد او دفاع له سنګرونو او اسلامي مبارزې لپاره د قیادي تربیې له ډګرونو لرې ساتلي وي او د پردیو فرهنګونو په خپلو یې مصروف کړي وي او له بلې خوا یې له لویو ستونزو د ولسونو پام بل لوري ته اړولی وي، په لویه پیمانه بېهوده مصروفیتونو ته د ځوانانو د ورتشویقولو پر پروګرامونو درانه مصارف کوي او د داسې لوبغاړو او سندرغاړو استقبال ته ساده ولسي خلک له ډولونو او سازونو سره لویو لارو او بازارونو ته راوباسي چې له لهو او لعب پرته یې بل څه نه وي ترسره کړي چې د غرپلوي میډیا له لوري ولسونو ته همدوی د اتلانو په حیث معرفي کیږي. د تعصب ځای خدا دی چې ځینې وختونه له اسلامي او جهادي جهادونو څخه هم د اتلولي معیار غلط سي او پر ځای د دې چې دغه خلک مسلکي لوبغاړي وبولي، دوی هم له غربي میډیا څخه په تاثیر د رښتوني اتلانو پر ځای لوبغاړو ته د ولس اتلان وایي، په داسې حال کې چې رښتیني اتلان اوس هم په پوره میړانه د حقیقي اتلولۍ په ډګرونو کې له دین او هیواد څخه د دفاع لپاره د قربانیو په ډګرونو کې ولاړ دي. درنو محترمو اوریدونکو، دا و د نن ورځې د مدرسې او مبارزې د خپرونې یوه برخه. نورې برخې به ان شاء الله په راتلونکي خپرونو کې درته وړاندې کو. تر بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.